شوي د دې په اړه کې موږ ته حالات په اړه کې معلومات ورکوو چې هغه په خپل حالات په اړه کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه خو تاسو د چینل ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دې په یو نازک وخت کې زموږ نه معلومات کوئ. زه تاسو سره د سوات تاجر برادرۍ د ترجمان په حیثیت باندې زه تاسو سره خبره کوم چې کوم اقدام صوبایي حکومت کړی دی د هغې موږ تاجر برادرۍ منګوره بلکې ټول خصوصا ټول سوات تاجر برادرۍ د دغې مکمل طور باندې د حمایت اعلان کوي. ولې چې دا یو وبایي امراض راوړتی دی او بلکې په ټوله عالمي سطح باندې دی. دا د الله مهرباني دا ده چې زموږ سوات د دې سنمونو مرض نه الله تعالی بچ ساتلی دی. موږ حکومت ته دا خواست کوو ته چې زموږ منګوره او سوات او د خواوشا علاقو خلک انتهایی زیات غریب دی، زیات د غربت سره مخامخ دي. دلته کاروبارونه د مخکې نه متاثره شوي. دلته په 2009 نه والا د 2010 پورې دلته د دهشتګردۍ یو عمل و. د دهشتګردۍ په عمل کې هم زموږ د کاروباري طبقو سره چې کوم خلکو تعلق دی هغو زیات متاثره شوي. هغو له هېڅ قسمه امداد په دهشتګردۍ په حواله باندې هم نه ورکړی. نو دغسې دا وبایي شکل چې راغی حکومت وقت وویل چې موږ مکمل طور باندې لاک ډاون کوو. د هغې فیصلې موږ د بازار په حواله باندې حمایت وکړو. په دې کې زیاتتر خلک چې کوم دی کاروباري خلک دی او هغه زیاتتر متاثره شوی دی. د کرایه په دوکانونو کې اوسېږي. په دې کې هیر ډریسر والا چې دی په دې حالاتو کې هم د زهر اندوزي کېږي. د دې په باره کې تاسو په حواله به موږ دا خبر وکړو چې د کومو خلکو سره په ډېر غټ مقدار کې که د هغو سره یا وړه ورسره یا چیني ورسره یا نور د خوراک شیزونه ورسره دا خو د الله د طرفه یو عذاب راغلی دی او په دې عذاب کې دا زموږ دپاره یو امتحان دی او دا د صبر موقع ده چې په کار دا ده موږ به حیثیت د مسلمان به حیثیت د یو انسان موږ په دې موقع کې د صبر نه کار والو او موږ یوه ډوډۍ که موږ ته میلاویږي په کار دا ده چې موږ هغه یوه ډوډۍ چې دا د خپل ګاونډي سره یې نیمه کړو په دې نازک وخت کې. او په دې کې موږ له پکار دا دی چې موږ د صبر تلقین وکړو. نن که حکومت دا لاک ډاون کړی د دې مقصد دپاره یې کړی چې موږ خپل حفاظتي تدابیر وکړو. موږ له پکار دا دی چې موږ په بازارونو کې یا په کلاو میدانونو کې د سیر و تفریح دپاره داسې چکرې نه لګوو. د دې لاک ډاون مقصد دا دی چې دی په خپل کور کې ناسي. په خپل کور کې د دې مقصد دپاره چې دته احتیاطي تدابیر ورته میلاو شاره چې دی د مسلمان په حیثیت باندې زموږ پیغمبر علیه السلام بلکې اسلام 14,000 کاله په صفایه باندې باس مباحثه کړې ده او صفایي چې ده دا نیم ایمان دی. نو موږ له پکار دا دی چې موږ باقاعده طور باندې 5 وخته موږ خپل منځونه کوو. الله ته موږ رجوع شو. زموږ نه چې څه ګناهونه شوي څه کوتاهي شوي پکار دا دی چې د هغې موږ باقاعده طور باندې الله نه توبه وباسو او 5 وخته موږ استغفار وایو او د خپل ورونو بایګانو سره مکمل طور باندې تعاون وکړو. او حکومت ته دا خواست کوو چې څنګه د سین حکومت یا د نورو صوبو کې په نورو ملکونو کې حکومتونو د خپل قام سره امدادي کړی ریلیف یې کړی دی. نو موږ حکومت ته وایو چې کم از کم سوات چې دی دا یو غربت زد دا علاقه وګرځوي. دلته غربت دی، دلته بېروزګاري ده، دلته دیاړیمار خلک دی. کم از کم د یو کال دپاره د بجلۍ د ټلیفون د ګیس بیلونه ورته معاف کړي. او چې کم مالکان دي هغو له پکار دا دی چې باقاعده طور باندې خپلو کرایانو کې مکمل طور باندې د عوامو ته د 6 میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره د کرایانو مکمل طور باندې ریلیف ولور کړي او حکومت ته د هغه خلکو سره تعاون ورسره وکړي. که دا یې ورسره وکړو نو انشاءالله تعالی زموږ د اقام به یو قسمه حوصله افزایي به وشي. او موږ حکومت ته خواست کوو چې د اسپتالونو چې کوم دي په اسپتالونو کې د هر قسمه دوایانو باقاعده طور باندې انتظامات وکړي. څومره غریب خلک چې اسپتال ته راځي پکار دا چې د صبر تعامل په مظاهره باندې هغه پیرامیډکس والي دي که ډاکټران دي چې د هغو باقاعده طور باندې د علاج معالجې دپاره انتظامات جوړ کړي. او د اسپتال مخې ته چې کومې هوټلې دي کم از کم د مریضانو دپاره کم از کم کولول پکار دي. او که دغه نه حکومت چې د دغې دپاره باقاعده طور باندې د سرکار په تو باندې انتظامات ورته جوړ کړي. او د خوراکي شیزونو په حواله باندې حکومت له پکار دا دی چې کومو خلکو ذخیره اندوزي کړې ده. نن که موږ وګورو د 900 روپۍ چې کوم وړه میلاوېدل هغه نن د دې لاکډاون نه ناجایزه پیدا واخیسته په 1100 روپۍ باندې میلاوېږي. نو د سوات انتظامي ته موږ خواست کوو چې د میلیونو والا سره پوري طور باندې رابطه وکړي او کوم خلک چې په دې باندې عمل درآمد نه کوي د هغو خلاف پوري طور باندې اقدامات وکړي. نو زه بیا یو ځل د سوات تاجر برادرۍ ته د سوات عوامو د جذبې ته سلام پیش کوم چې د حکومت
حکومت وقت دا اپیل باندې هغه مکمل تور باندې خپل کاروباري ادارې بندي کړي دي، خپل تلل راتلل محدود کړي دي. نو د حکومت هم دا ذمہ داري جوړیږي چې د خپل قام سره خصوصي تعاون سره وکړي. خصوصي چې د دې لپاره د هوټلې بندې شوې، بازارونه بند شو. خو بله دا ده چې دې هوټلو کې په یو هوټل کې 15 کسان کار کوي، د هغوی دغه سهار روزي ماښام ځي، د هغوی دغه خوراک کوي. بل دا حکومت ته دا خواست من کوو چې رکتي داسې د 15 ورځو لپاره یا هر څه لپاره د خیالي چې کار په هر څومره روزي ولګي مسله نشته. ځکه دا د یو مرض دفاع ده، دا یو داسې یو حالات راغلي دي چې بله دا چې لکه د دې لپاره د حکومت ته دا خواست کوم چې دوی له څه مزه مقرر کړي، چې دوی له څه ورکړي. بل لا خو چاپونه هم بند دي، هغه هم غریبانان دي، د هغو هم داسې وس نه کېږي. بل لا داسې پکې دي 2-3 کسان په یو دوکان کې دي چې د هغوی لپاره دومره څه وکړي چې څه وله ورکړي، څه وله مقرر کړي. په دې سیند حکومت راشن تسلیم کړی دی که نه په سیند صوبه سیند کې په غریبانو مزدورانو په هوټلو کې چې کم کار کوي؟ آیا په سوات کې او په دې ثابت خیبر پښتونخوا کې چې دا راشن تسلیم شي په دې غریبانو راکم چې په هوټلو کې دا بې روزګاره شو، نو ستاسو خیال کمزوری دی په کار دلم دا دی چې دی په هغه واړی ځکه دا د ذله ده، د خپل کور دی، سوات د کور دی چې دی داسې یو کار وکړي چې ټول لپاره دی پیسې مقرر کړي، د خلکو له څه ورکړي. په خپل قدرت سره اوچت کړي
دا د الله پاک د طرف نه دی او الله پاک دې زموږ د ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او بل دا خبره را چې زموږ په سواد کې ماشاءالله حکومت ډېر خپل سیستم شروع کړل پابندي لګي دکانونه بند کړو هوټلې بند کړې او زه حکومت ته یو دا درخواست کوم چې په هوټلو کې داسې غریبانان دي چې لکه دیو د ورځې 500 روپۍ دیاري والی نو هغه بیا لکه ما خپل بچوله به سری زکوي شي چې د دیو د بار سو وظیفه مقرر کړي یا سدسي او راشن مقرر کړي لکه بسین کې چې وزیر اعلی صاحب د مسلمانانو لپاره راشن مقرر کړل د دې لپاره هیڅ پروګرام مقرر کړي نو دا به ډېر ښه دا سید وسوي چوک ته په دې کې لږ ډېر خلک شته موجود دي ضرورتمند چې خپل سودا په اغوستو په مختلف باندې بازار ته راوتي